أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. الحديث. تا دو جمعې د مالک طبیعت خرابو، نو په هغه وجه د ډاکټر صاحب د وینا مطابق مې دا دو جمعې درته حاضري نه ده کړې، او نن خو د عرفې مبارکه ورځ ده او سبا د لوی اختر ورځ ده، نو یو دوه څلور خبرې به راته د دې موقع په مناسبت عرض کړم. زما وروڼو د قربانۍ متعلق صحابه کرامو دا اوږد حدیث دی، ما مختصر وی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې دا خلق قربانۍ کوي، په عربی کې ورته ضحیه وایي. دا څه شی دی؟ دا موږ ولې کوو؟ اوس هم ډېرو خلکو په ذهن کې لیبرل سوچ والا، زه حیران په دې یم چې دا لیبرل څه ته وایي، په دې لیبرل نه پوهېږم. زمونږ خو یو اسلام دی، یو دین دی، او دغه اسلام او دین دې ته وایي چې سړی د الله او د رسول تابعداري وکړي. بس عقیده به هغه کومه عقیده چې موږ ته الله او رسول ښوولې ده په قرآن او په حدیث او په سنتو کې، او کوم چې د صحابه کرامو عقیده و هغه به بس عقیدة اهل السنة والجماعة. په خپله بذات خود قرآن حکیم اعلان کړی دی چې کم د مکې کم پس عربو کې کم منافقینو په مدینه منوره کې د هغې متعلق قرآن اعلان کړی دی. د لومبۍ سپارې اول دی، ټولو ته به د آیت یادي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، چې د خلکو ته وویلی شي چې تاسو ایمان راوړئ، خو د دې صحابو په شان ایمان، کما آمن الناس. خاص یو کس یې نه ذکر کړل فلان کې په شان ایمان. کما آمن الناس. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره نمونه ده، بل ځای الله ویلي دي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. ښکلې نمونه ده مونږ دپاره، خو پیغمبر دی، رسول دی، نبی دی، او په انبیاء او پیغمبرانو کې د لوی درجې خاوند دی. په هغه به مونږ ایمان راوړو. څنګه چې زمونږ په حضور پاک ایمان دی، د هغه هم په ځان دغسې ایمان دی چې د الله رسول یم. خو دلته صحابه یادوي چې زما خو د نبوت دعوه کړې ده. اوس ایمان که تاسو غواړئ، یو سړی بازار ته چې ځي نو وایي ماله شنه کپړه راکړه یا توره کپړه را، نو بیا ورته نمونه وښیي ګورې وایي داسې راکړه. نو الله پاک په قرآن کې په سنتو کې رسول الله مبارک عقیده مونږ ته ښولې ده، خو نمونه ورته ښایي. دا نمونه څه شی دی؟ آمنو کما آمن الناس، د صحابو په شان ایمان راوړئ. داس هغوی به خپل منځ کې وي، حضور پاک ته مخامخ به نه وي. انؤمنو کما آمن السفهاء، د سادهو په شانت ایمان راوړو. ایمان راوړو دې سادهګانو په شان دی، دې ناپوهیو په شان دی. الله به خفه شو په الله پاک قرآن حکیم کې وایي الا انهم هم السفهاء ولکن لا یشعرون، وایي ذاکن لا یعلمون. دا بېوقوفان دي، دا ناپوهه دي، د صحابو په شان ایمان نه غواړي، د صحابو په شان ایمان یې نه دی خوښ. او بیا صحابه کرامو ته سادهګان وایي، دا سادهګان دي، دا بېوقوفان دي، دا قمقل دي، ولکن لا یعلمون. خو پوهېږي نه. که دې پوهېدې نو ایمان هغه دی
چې الله او رسول الله مونږ نه دی لیدی چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کم عقاید وښیي دی باندې ایمان په دې ایمان تصدیق مضبوط کلک یقین جزم داسې ایمان به راوړی نو ایمان که څوک د اسلام او د عقیدې نه بار دی کافر دی مسلمان نه دی عمل دی عمل به په هغه طریقه کو چې کوم عمل مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شریعت ښودلی او که یو انسان د صحابه کرامو د رسول الله مبارک د اعمالو په شان عمل ونه کي ناقص دی فاسق دی فاجر دی ګناهګار دی او که د عمل ته سپک ګوري نو دینی عمل ته سپک بیا کفر دی ګورې نه پوهېږم چې لیبرل اسلام څه ده په دې نه پوهېږم نن سبا عام خلق لګیا دی لیبرل اسلام لیبرل اسلام لیبرل که دا معنا چې هم د اسلام دی هم د کې یهودیت دی د اسلام نشته لیبرل که دې ته وایي چې هم د اسلام دی هم د پکې خمبیره ده اوړه د خپل واغږله او خمبیره دې پکې د عیسایانو راواچوله دا اسلام نه قبلېږي لیبرل که دې ته وایي چې زه یو کټوی کې اچار اچوم هم باټینګڼ دي پکې او هم پکې کدو دی او هم پکې مرچکې دی راشه داسې اسلام به چې هم پکې د یهودیت وي هم پکې عیسایت وي هم پکې هندومت وي او هم پکې بودمت وي هم پکې اسلام وي قسم په خدای نه دی قبول اسلام ورته مه وایه بیا دې له بل نوم کېده نه پوهېږم لیبرل اسلام لیبرل اسلام ټول خلک لګیا دی لیبرل اسلام لیبرل اسلام نه خدای لیبرل ویلی دی نه رسول الله مبارک په نس لیبرل شته نه په شریعت او نه په قرآن او په دین او په اسلام کې لیبرل شته مونږ یعنې داسې مونږ وایو چې مونږ خو مسلمانان یو خو دا والا څه معنا په عقیده دی د الله او د رسول او د قرآن مطابق د مسلمان یې ویلا نه که د پیغمبر سنتو ته سپک ګورې او الله او د الله دین ته سپک او قرآن ته سپک ګورې بیا د ایمان نه خارجې دا خو زه نه ویم زما وروڼو بنیادي خبره ده زه وایم خفګان راشي په دې مونږ وایو چې یا الله زمونږ هغه ایمان او هغه عقیده عمل نصیب کې کوم چې د الله او د رسول د خوښې مطابق او د منشا مطابق ده مونږ ته نصیب کې الله چې کوم د رسول الله مبارک د سنت او د جماعت د صحابو د هغې مطابق عملي خدای زمونږ هغه نصیب کې دا مونږ د الله نه سوال کوو اهل بیت اطهار مبارک د رسول الله مبارک د خاندان د هغې بچي د هغې محبت د هغې مینه او په دیني احکامو کې د هغې اتباع رب العالمین زمونږ نصیب وګرځولی کې مونږ د اسلام مونږ دا نه وایو چې پیو کې د شراب مي دا پکې لیبرل پی شو مونږ دا نه وایو چې په پیو کې د یو قاشوغه متیازې مي لیبرل پی شو دا مونږ نه منو په شریعت او په اسلام کې نو نن څه وایي نن لیبرل خلک دا خبره هم کوي هغې وي دا قرباني څه شی دی دا چې مونږ وینې تویو او څاروي لالو نن لیبرل والا څه وایي نن وایي جي دا قرباني چې خلک کوي او دومره څاروي حلال شو دومره وینې په لختو کې وبهېدلې او دومره غوښې دي دا پیسې خیراتي ولې چاله غریبانانو له نه ورکوې لیبرل دا پیسې خیراتي ورکې که چا غریبانانو دومره څاروي حلالېږي یو کس یو کور کې یو لک روپو څاروی حلالېږي به یو کور کې یو سړی د 150 او د 50 د سخی اخلي ګډلي یو کس دی په کور کې د 15,000 حصه نیسي او دا د غریبانانو له ولې نه ورکوې چې دا څاروي حلالوي دا سوچ راغی ما هذه الاحاديث اضاحي یا رسول الله قال سنة ابيكم ابراهيم ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده هسې نړله مو دا رانشي چې دا څاروی حلالو پیسې ولې ورنکړو هسې نړله مو دا رانشي چې د هغوی حلالوم د هغوی به یو غریب له ورکړم نو څاروی د هغه به ځان له مزدوري کوي هسې نړله دا رانشي چې د هغو حلالوم یو غریب له به ورکړم او پې د کوی نه اوبه راوباسي او سامان به پې وړي نه سنت ابیکم ابراهیم بیا الله عجیبه ذات دی ستاسو د نیکه د ابراهیم ستاسو د پلار طریقه ده د ابراهیم دا نه وایي چې سنت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام طریقه نه ابیکم د پلار خلق تابعداري کوي
اوس هم که یو سړی په ناجیزه مي که نه او ته ورته مړه دا کار مه کوه دا جي زما د پلار نیکه قصب دی هلکه دا پارټي دې ټیک نه یاره دا راته مولوي صاحب مو وایه دا مې د پلار نیکه پارټي ده وایي که نه وایي د پلار نیکه دین او د مکې کافرانو ته چې به رسول الله مبارک وفرمایل چې ایمان راوړی او پلار نیکه چې سبیلي دی پرېږدو پلار نیکه چې څه کوه پرېږدو یعنې د دې خلکو ذهن کې یو سوچ پروت دی فطرتن یو سوچ فکر پروت دی چې زما د پلار زما د نیکه زما خناني کم کار دی چې هغه څه وکړم نو الله دلته ورسره د اب لفظ د پلار ذکر که چې دا قرباني دا ستا مذهب دی خو خانداني مذهب دی دا ستا د پلار هغه ابراهیم علیه السلام ذکر که چې دا یهودیان هم مني عیسایان هم مني هغه ابراهیم علیه السلام چې د مکې مشرکان هم مني او ټول هم مني د هغه طریقه د ابیکم او یو بلې خبرې ته مې اشارت ته څه شی دی ابراهیم علیه السلام بچې د خدای په نوم قرباني کړی 12 سال کې عمر مې د 12 کالو په عمر کې هغه ماشوم رکوټې بچې چې اکلوتا بیټا ورته وي یعنی صرف یو بچې او یو زوی او خشته او خوبصورته او داسې زوی چې په ماشوموالي کې په تکلیفونه تیر کړي غدر شام نه راوس مکې مکرمې ته داسې بچې هغه بچې چې ماشوم یې لوی که او قرآن کې الله وی فلما بلغ معه السعی د منډو ترړو شو دا ماشومان نی دا ډېر خواږي ګورې که ماشوم چې هغه داسې ده 4 میاشتو 6 میاشتو وي نو خلک یې رانیسي نو بویی یې مینه پې کوي نو چې لږ د خبرو اترو شي نو چنچڼې دی بیا ټنګی یې چنچڼې دی بیا خوشحاله یې ورته او چې ویې یاره کیني به کله ارمان کله به کینی او چې کله د ناستې قابل شي یاره چې دا به قدم کله اخلي پاپل پل والا ګرځی یې بیا یو قدم او چې کله دې د منډو ترړو شي نو بیا خو د زړه تیکه ر تیکه بچې د زړه تیکه ده بیا دا زه نه وایم دا رسول الله مبارک فرمایي وی چې کله یو ماشوم فرشته الله ولیږي ورشه دا ماشوم قبض که روح ته والا مړی کا او قبض یې کا نو چې دا روح الله له یوسي نو الله څه وایي قبضتم ثمرة فؤاده دړه میوه تې وشکوله وی او دړه میوه م تې وشکوله وی ما قال عبدي بنده مې څه ووی وی بنده دې وی چې انا لله و انا الیه راجعون او بنده دی وی الحمدلله بس ته خوشاله زه خوشاله یم ستا شکر نو دله یو کوټ کور محل په جنت کې جوړ کې بیت الحمد د حمد نوم پې د پاسه ولیکې نو الله وتعالی میوه ویږه بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې او بیا د ابراهیم علیه السلام د بوډاوالي بچې داسې بچې فلما بلغ معه السعی د منډو ترړو شو نو ورته څه وایي یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچې خوب وینم چې د تا علالومه څه دی خیال دی اوس به څه کوې اوس نه ابراهیم علیه السلام خوب ولیده مخکې نه یې منښته کړې وه او یاد یې یېرې وه او الله وی شابه دا بچې دې اوس حلال کا لیبرل ته قربانی چاله ورکا ساروی لیبرل ته پیسې غریب لا ورکا که د شریعت دا حکم و چې دا زوی د حلال کا لیبرل خدای چې تا به دا پتلون او تا به دا کوټ کم ځای براو را براو لیبرل چې تا به بیا څه کول د الله حکم سره ایمان چې په الله دی ایمان دی په پیغمبر مبارک دی ایمان دی نو بیا به هماغه پسې روانې بل خو به نه ګورې بیا به یهودیت او عیسایت ته نه ګورې یو ښځه روانه وه په لاره یو جینۍ وه ډېره ښکلې وه ښایسته وه نو یو هلک ورپسې روان و دا هلکان کوم دي کې خارخي باد وکړې که نه ورپسې روان و نو هغه جینۍ ورته خیال شو ورته یې وکتل دا هلک ورپسې روان دی جینۍ ورته بیا وکتل هلک خو چې جینۍ په دې کوڅه تاویږي دی هم په دې تاویږي جینۍ په هغې تاویږي دی هم تاویږي اخره کې جینۍ ورته یې لکه څه کوې ته څه کوې خو ما پسې لګېدلې دا هغه ځای نشیش کې دی غشتې ما خو چې په کمه ځم راپسې او ته وی خوښه مې ډېره زیاته هم تا پسې روان یم ډېره زیاته مې خوښه او ډېره زیاته مې در مینې وی ولې وی ستا غوندې ښکلې ما بل څوک نه دی لیدلی
خوښه مې ده کې چې ستا غوندې ښکلی ما بل څوک نه دي لیدلی، ډېره زیاته خشته زما اړه در باندې بایللی دی، نو بس تا چې په کومه ځای درته دغه لارو کوڅو کې ناست یم او درپسې ګرځم نو وی رښتیا دې زه خوښه یم ویه وی رښتیا راته زه ښکلی ښکارم ویه مړه وی دروغ وی قسم په خدای مړه دروغ ګپ لګې قسم په خدای چې ستا نه ښکلی راته بل څوک نشته دی ډېره ښکلې وی یو خبره ته کوم وی شاته مې خور را روانه ده ما نه زیاته ښکلې ده شاته مې خور را روانه ده ما نه زیاته ښکلې ده که هغه دې ولیده که نه زه به دې هېر شم نو ده زر مخ شاته واړو خو چې مخ یې شاته واړو که نه نو بس هغه راغله او سپېړه او کیړې اوچته کړو په دا مخ یې ښه مضبوطه او ای د خر بچیه سپي زویه دروغجن بچیه ته مې ډېره خوښې چې مې درته ووایي چې شاته مې خور ده نو بیا دې زه خوښه نه وم هلته دې بیا خوا مخ ور واړو چې مې درته ووایي چې بله ده ما نه زیاته ښایسته ده زه دې پرېښوم هلته دې مخ وړو ودرېږه چوست دې دا مازدیګر ښه مضبوط یو څو سپېړې په هغه کیړی سوکیدارې کیړی باندې ښه مضبوط یو څو ډباو خر بچیه سپي زویه زه دې خوښه یم ګورې اخوا چې بیا بله درته په ذهن کې راله اخوا دې مخ ور واړو نو زمونږ مینه زمونږ ایمان په الله او په رسول وی داسې ده که نه په چا وی لږ شوق سره ووایه بل خوا به مخ ناړو دین کې به حکمتونه نه لګو بیا به لکه دا پنځه منځونه ولې دي یاره چې دا شپږ وی بیا به یاره دا منځ له چې دا جومات څه له جوړومه د جومات دا پیسې چې غریبانانو له ورکړو بیا به یاره یو کچه جومات ډېر و که نه ځان له بنګله جوړه خیر دی یو کچه جومات ډېر و که نه او دا پیسې به غریبانانو له ورکړو مړه تا سره د غریب غم دی لیبرل بعضې انکران هم دا لګیا دي که تا سره د غریب غم وی نو پرون به دې د لور په ډولۍ باندې 10 لکه روپۍ نه لګولې دا به دې غریب له ورکړی وی اسلام کې نقطې راوباسي که تا سره د غریب غم وی یو بنګله په اسلام آباد کې یو به دې په کراچۍ کې نه وه دا به دې غریب له ورکړی وی پرون چې د زوی واده څونه خرچې دې به کړي پرون لور جهیز د څونه پیسې دې ورکړي پرون چې د اسلام آباد او د پېښور په وړلو کې ډوډۍ ورکړي څونه پیسې دې پې خرچ کړي ځکه ناره میدان ته چې ما سره حساب وکړه ستا خو په یوه کوټي موټرګي هم کار کېږي دا په شپېتو لکو روپو لینډ کروزر کې ولې ګرځې دا د 1 کروڑ روپو ګاډي کې ولې ګرځې دا کور کې 4-5 جیپان ولې ولاړ دي دا 10 نوکران او دا 15 مزدوران دي ولې ګرځي دا کارخانې دي ولې دي ورکه غریب لکه غریب کې دې خبره نشته که غریب سره غم فکر قسم په خدای زه راته په دې جومات کې ناست یم او رښتیا درته وایم که مونږ خپل زکات او خپل صدقه او کم خیرات زکات زب نور به پرېږدو که دا مونږ عشر او زکات په صحیح طریقه وویسته او په دې ملک کې غریب پاتې شو زه به جرم در درکړم دا خو د خور لور په مال قبضه اچولې ده او غریبه تا خو د لور حق باندې قبضه اچولې ده او غریب تا خو د پلار په جایداد او په کارخانه قبضه اچولې ده او خور له نه ورکوې او غریب ستا په ګاونډ کې خو ته په پولونو نه مړېږې ستا سپي مربې خوري ستا سپي چې دي او چرګان مربې خوري او ستا په ګاونډ کې غریب د لوږې پروت دی او غریب او غریب او غریب او غریب په آرام کښېنه دین کې نقطې راوباسئ شریعت کې د نقطې جوړې څوک بلا پکې دا ووایي لیبرل دا حج د خلک سره ځي دا پیسې غریبانانو له ولې نه ورکوي نو ته نه ځې حج د حج دشمنه نو ته ورکه که زه به وګورم چې ته نه رې ته ورکولی شي که نه څوک به وایي د عمرو له خلک سره پاره ځي دا پیسې غریبانانو له ولې نه ورکوي ټیک شوه سخت کال د کورونا د وجې نه ډېر خلک عمرو له لا نه لږ چې هغه پیسې غریبو له ورکوي چا ورکړو ټیک ته ډېر مسلمانان به یې نیکان به هغوی به هسې مو ورکړي دا عمرې هغه به یې نه ورکړي هسې به یې ورکړي یو له 100,000 روپۍ په عمره خو 2 لکه روپۍ لګي ته ورکړه چې غریب پاتې شي خو صرف او صرف د دین نه نفرت دی د قرآن نه نفرت دی د ګیرې نه نفرت دی د شریعت نه نفرت دی مولا سره دشمني ده مدرسې سره دشمني ده دین سره دشمني ده نو دین کې نقصانونه راوباسي تا سره د غریب غم وي نو ته ولې 500 جیره جایداد اخیستې ورکه یو 100 جیره به خرڅه کړه د غریبانو باندې وویشه که نه
کارخانې سره پاره جوړه غریق باندې ویشه کنه. او کم انکران د سوشل میډیا چې دا خبرو لاواګانې ورکوي نو ته 15 لک روپیا میاشت او 40 لک روپیا میاشت تنخواه اخلې ورکه غریب له کنه څومره د غریب له ورکړه ډوډۍ غریب په خپله پولو نه خوري او غریب ته هغه شو کېدلی ډوکې ورغورځوي. ستا خو دا حال دی د غریب سره. د غریب قدر ما ته رسول الله مبارک ښودلی دی. د غریب قدر ما ته د دواړو جهانو سردار ښودلی دی. په غریب رحم ما ته پیغمبر مبارک ښودلی دی. هغې له زکات مقرر کړی دی. هغې له په ګاونډ باندې د ګاونډي باندې حق مقرر کړی دی. هغې له عشر مقرر کړی چې ورکه ته په صحیح طریقه په قرآن او سنت عمل وکړه غریب په خپله مو. د مارونو قرباني د الله په احکاماتو کې به هیڅ قسمه نکتې به نه لټې باس. الله وی څاروی به حلالی حلالوم غریب به غوښه مخوري که نه خوار ته ټول عمر د چیلو د ګډانو غوښه خورې پرېږده یو 4-5 ورځې به غریبانان هم غوښه وخوري که نه او به یې خوري ده نه. پرجونه د ما په خیال دې ورځو کې د پرجونو دوکانونه ډک پراته دي. پرجونه هم شاټ دي نه میلاویږي دومره خلکو ځان له اوس نه راوچلول خو پرج به چلی پسه پرج خو په ببوزې نه چلېږي په بجلی به یې چلی او خوند به وکړي چې د غوښې ښه مضبوط ډک کړي او دې کې په بجلي لاړه شي او ماسخوتن دې سر اوچت کړي او څښا بین بیا کوي او بیا بازار ته غورځوي ځان ته خو هم زموږ نړۍ کېږي. یو سړی ناست و جړلی او مخې ته سپی پروت دی سپی او د سپي مبارک هم زنکدن دی. نو چا ورته وی دا ولې جاړې وی دا سپی مې مري وی دا پسې چل شوی دی وی دا اوږې دی اوږې د لوږې د لاسه مري سپی د لوږې د لاسه مري. چې دا ورته وکتل پلاستیک ګوتې وه وی دا پلاستیک ګوتې کې سري وی دې کې روټۍ ده خوارشي نو سپیرې د لوږې مري روټۍ د سره ده یو ور واچوه که نه وی که دا سبا په ما راغی چې زه ګوږې شوم زه به بیا څه خورم که دا په ما راغی او زه وږې شوم نو زه به بیا څه خورم دا ځان نه مې ساتلې ده. نو یې جاړې ورپسې ولې یاره وایي ژوند دې را سره و چې ټول عمر یې را سوکې کړې ده نو ځکه ورپسې جاړ. نو دا لیبرل والا هغه خلک دي او موږ هم هغه خلک یو. قربانۍ غوښو به راته اوس ووایم 3 ځایه به کې ښه څو ځایه 3 ځایه به کې یو ځل که ټول هم پرچ کېږدي او خورې نو قربانۍ کې فرق نه راځي که ټوله دې هم سنبال که قربانۍ کې دې فرق نه راځي خو طریقې دا د مستحب 3 ځایه کا یو حصه په خپله وخوره یو غریبانانو باندې را میلمانه به دې راځي دا غریبانان دوی له ورکه یو د چې خپلو خپلوانو کې په هغې باندې وویشه ورکه ښه خبره یې دا ده. نو زما وروڼو سنت ابیکم ابراهیم ستاسو د پلار ګوره رسول الله مبارک جبه لفظ ووی چې دا ذهن کې به سوچ نه راولي چې دا پیسې ولې ورنه کم او دا غوړ چاله ولې ورنه کم دا اوښ چې ځان له پې بار راوړي نه 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 دا د ابراهیم علیه السلام. نو فلما بلغ معه السعی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې خوب اینما که د تا لالومه پنځور ماذا ترى سوچو که څه دې خیال دی لکه څه سوچ کې څه فکر کې څه زمونږ دا طالبان خو هر قسمه سوال کوي نو طالبان وایي چې دا د دوی سره مشوره ولې کوله د پیغمبر خوب خو وحي او چې پیغمبر ورته وی حلال کا که زوی یې وی چې نه نو بیا بسې نو 2 جوابونه توجیحات خو 3 دي خو 2 راته کوم آسان وی دې دپاره تپوس کوي چې زوی معلوم کړي چې روړي زړه دی که نه دی که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده چې پرځئ او که زړی نی نو د زور د حلالولو بیا جدا طریقه ده چې پته ولګي نور قرآن خلاصېدی نه شي. د پیغمبر خو ډېر لوی طاقت دی خو د 12 کالو دی خو ګورم چې پرځا دی نو جدا طریقه ده بیا حلالولو طریقه اسانه که په زور بله طریقه. او دویم علما لیکي چې ابراهیم پیغمبر دی علیه السلام پیغمبر معجزه ده هغه ته کشف هم کېږي هغه ته کشف کېږي هغه ته پته و چې د ما بچې بغاړه ږدي خو زه ته تپوس ځکه کوم چې د هغه د خپلې خولې نه وخیږي
او د دنیا فرشتي واوري او د خپل خولې نه وخیږي او د خپل خولې نه ووتل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا چې څه اډر دی د الله کوا، دا خبره دی د خولې نه ایستل غوښتل، ورته پته وه بابا چې څه اډر دی ما تؤمر، هغه ما تره خوب وینم او ای خوب د پیغمبر وحی وي چې څه اډر دی درته، بس په هغې عمل کوه. ستجدني ان شاء الله من الصابرین، که د خدای خوښه شي نو ان شاء الله ما به د صابرانو نه ومومي، صبر به کوم. دا چیزو چاړه رسۍ واغېسته، بیبي هاجره هغه چې په پیغلتوب کې روستی رو په دش بیابان کې پرېښې ده، هغه بیبي هاجره چې په غریب سخت ازمایښتونه ابتلاعات تېر شوي دي او ته ابراهیمه څه کې وی قرباني کوو. ټیک شو قرباني کوي، لاړل. هغې ذهن کې دا وه چې ګډ چیلې بلالی چې لاړل ابلیس شیطان راغی ورته وی خبرې زوی ده لکه مخا بوته وی نه وی الالی یې وی ابراهیم غوندې پلار